د پی اس ال حواله سره غټ خبردار راغله دی چې پی اس ال دوبۍ تشریف شو جی پی اس ال مینجمنت پاکستان کرکټ بورډ د پی اس ال ټیم مالکانو براډکاسټر اخر دا فیصله وکړه چې مونږ پی اس ال دوبۍ کې بقایا چې کوم میچز دي مونږ په دوبۍ کې کول غواړو اوس دا میچونه به کله وي سویم تاریخ نه به شروع کیږي مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکو ما کله به د پی اس ال بل سکیجول لکه ریوایز شیډول ولا ویل شي کله به جاری کیږي پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو نو ویډیو مکمل وګورئ مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ډیر مرګري په ان باکس کې میسجز کوي چې نن میچ ته د پی اس ال کنا سی حساب دی نو پی اس ال نن میچ نشته پرون چې کم د پېښور زلمی او د کراچي کینګ میچ پر راولپنډي سټیډیم کې هغه هم ملتوي شوی دی کینسل شوی دی دا میچ په دوباره کېږي د پېښور زلمی هغه هم میچ کم پاتره کراچي کینګ والا او نور چې کم د پی اس ال بقایا میچز دي دا به اوس په دوبۍ کې کېږي پرون د پی اس ال مینجمنت پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله وکړه چې موږ به دا ټول پی اس ال بقایا چې کم میچز دي په کراچي کې وکړو خو بیا د شپې سحر ټایم کې تقریبا 1-2 بجې د شپې بیګا فیصله راغلی د پی اس ال له طرفه دا پوسټ شوی و چې پی اس ال بقایا میچز دوبۍ له شفټ کړل شو دوبۍ کې به بقایا میچز کیږي جی اوس په دې لپاره یو ریوایز دوباره یو نوې شیډول جاری کیږي ځکه دوبۍ چې کم ټمپریچر دی د هغې مطابق په گیم کیږي پاکستان کې خو به 8 بجې میچ شروع کېدو کې دیش دوبۍ کې د دوبۍ په ټایم 6 بجې یا 9 بجې دا میچ شروع کیږي نو ټایمینګ کې به هم فرق راځي حالات مطلب کنډیشن هم بدل شو نو ټیمانو ته به هم ټایم ورکړي چې ټولې لوبډلې التزام ورسي ځکه ټولو لوبډلو میچونه پاتې دي ملتان سلطان د پی اس ال نه بهر شوی خو د ملتان سلطان هم یو میچ پاتې دی نو شپږ ولا ټیمان به دوبۍ له ځان رسي سره د مینجمنت دینه علاوه براډکاسټر چې کوم دي ای به هم ځان رسي څومره کیمرې دي مکمل سیټ اپ چې کوم دی هغه به دوبۍ له شفټ کیږي نو د کې کم از کم 3 ورځې خو لګي 3 ورځې لګي خامخا نو مطلب مې د خبره دار چې د پی اس ال دوباره میچ شروع کیږي نه بچرتا 14-15 تاریخ نه پس شروع کیږي نن 9 تاریخ ته 9 مئی ده نو 14-15 تاریخ نه پس په د پی اس ال بقایا میچ شروع کیږي اوس د 25 مئی باندې د پاکستان او بنگلاديش چې کوم سیریز وغیله هم خطر جوړه شوې ده کې دي شي هم دوباره ریسکیجول شي ځکه 25 مئی پورې هو کې دي شي د پی اس ال میچز هم نه وي ختم ځکه پی اس ال ټوټل 8 میچز پکې پاتري تقریبا نو دا چې شروع کیږي او بیا 8 میچز کیږي او بیا د پاکستان ټیم واپس پاکستان ته راځي نو ډایرکټ بیا لکه دا سوم نشي کېدای چې پندن د دوبۍ نه راشي او په سبا بنگلاديش سره میچ او پاکستان حالات ترغی څنګه دي نو دا به هم بعد کې ډیسایډ کیږي نو کې دیشي د بنگلاديش او د پاکستان چې کوم ټي 20 سیریز دغه هم دوبۍ ته شفت شي په دوبۍ کې دغه سیریز وشي ځکه حالات د پاکستان چې کوم دي د انډیا او د پاکستان حالات کشیده دي یو طرف له په پاکستان کې پی اس ال ملتوي شو دوبۍ له شفت شو او بل طرف ته په انډیا کې آی پی ال هم بیګا میچ چې کوم دي پنیمه کې ختم کړل شوی دی پنیمه کې داسې چړمنه اننګ شروع تقریبا لسم اورو چې ډایرکټ گراوند کې لایټونه بند کړل شو لایټونه بند کړل او ټول گراوند چې کم دی عوام له هم اشاره ورکړل شو چې رو گراوند نخپیو باسي خطر ده او گراوند سټاف چې کم دی غي هم سایډ له شو گراوند کې لایټونه هم بند کړل تور تیارې کا لایټونه ولې بندای دي د لپاره بندای چې کچره ډرون اٹیک کیږي یا سکیږي چې خطا ښکاری نه چې گراوند کم زره ځکه ډرون کې هو کیمرې لګېدلې وي دا کیمرې مطابق هغه بیا هټ کوي خو لکه د خپل پریکاشن خپل احتیاط د لپاره د لایټونه بندای دا په پاکستان کې هم چې کم ځکه خطرې نو ولته پاکار می ویلي چې لایټونه به تاسو د شپې نه کولا او جی نو خیر دا اپډیټس د پی اس ال حواله سره پی اس ال شروع کیږي کې بس ضرور پیژدر و د خامخا لګي نو پی اس ال سمره مرګري میسجز کوي نو غیله دا ویډیو ضرور رسوي ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام